أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين مخیاتونو کی بادشاہ د خوب تذکرہ وا بادشاہ خوب لیدلی و غواګانې پکې لیدلې وې او وږي پکې لیدلي وو غواګانې څه سربې دي او څه کمزوري دي کمزوري لګي هغه سربې خوري دارنګې وږي دي څه شنه دي او نور وچ دي د خوب تعبیر د خلکو نه تپوسو کو هغې ته پته نه لګېده هغه سړي ته خبره یاده شوه هغه لاړ یوسف علیہ السلام نے تپوسو کو یوسف علیہ السلام ورته د خوب تعبیر وی چې تاسو به وکاله د خپل عادت مطابق کرونده کوي بیا به څه کلونه راځي چې هغه به د قحط کلونه وي سختۍ کلونه به وي نو کم چې تاسو ځان لا پاغې کې سټاک کړلی نو هغه به تاسو په دې کې خورئ کم چې تاسو تخم کوئ نو هغه به د دې نه علاوه بیا به د دې نه وروستو د فراوانۍ کالونه راشي ورنده کالونه به راشي او په هغې کې به خلکو باندې بارانونه کیږي پدې کې به خلکو به الله پسلونه الله راخېجیر ورکوي به پدې کې دا خلک نه چوړول به کوي بیا قاصد چې راغې خبره وکړه بادشاه چې دا تعبیر واورېدو نو وی چې هغه سړی ما پسې مال راولی قاصد راغی یوسف علیہ السلام ته وی چې بادشاہ وی چې ته راوځه هغه وی زه خو داسې نه وځم زما مسله هغه ختمول غواړي چې زما خبره حل شي نو هله به زه راوځم دا ښځو نه تپوس کوي چې خپل لاسونه زخمیان کړي کله چې خبره داسې حد ته ورسېده نو خبره ګرمه شوه خلک راوغوښتی شو حکومت په حرکت کې راغی ښځو نه تپوسونه وشو خاص کر ښځه د عزیز د هغې نه پکې هم تپوس شو خبره ښکاره شوه خبره وشوه فیصله وشوه ختم شوه کیس ختم شو یوسف علیہ السلام بیا راوستل لږ وروستو خبره کوي چې یوسف علیہ السلام خو ډېر بری سړی دی ډېر نیکوکار سړی دی هغه خو هیڅ قسم بدی هیڅ قسم گناه جرم دای نه دی کړی بادشاہ وی خان چې دومره پاک سړی دی نو بیا خو
او دومره پوهه سړی دی نو ځان لی بیا وزیر جوړوم، ځان لی خالص یو سیکرټري جوړوم. نو کله چې هغه راغی نو خبرې ورسره وکړې، ورته وی چې ته زمونږ یو خاص وزیر یې. هغه وی عام وزیران خو نه، او د دې وزیر خزانه د ځمکو په خزانو باندې د ځمکې کم چې د راشن وغیرہ وزارت سنبالی هغه مال راکا. هغه وشوه، د هغې خبره وشوه. الله رب العزت وی دغسې نیکوکار الله مونږه بدله ورکو، دا زمونږه د طرف نه رحمتو. وقال الملک اتونی به، وی بادشاہ چراولی ما تاغا فلما جاءه الرسول، نو کله چراغ هغه استاذ قال ارجع الى ربک، نوی واپس لا شاخ پل آقا تا فسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، نو تپوس دیو کا چی سو حال دا آغا زنانو دا آغا خزو چی زخمیان کڑی اخپل لا سنا ان ربی بکیدهن علیم، یقینا رب زما پا چلول دا غیبان پوا، اغی چی کم چلول کاؤ، اغی چی کم مکر نکول، کم قیدون کول، اللہ پا غیبان پوا دے. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاہ تپوسو گو د زنانونا ما خطبكن سحال استاسو اذ راوتن کل چی تاسو غختن کولا د یوسف علیہ السلام نا عن نفسه داغ د نفس بارکی. قلنا حاشا للہ ندٹل طولو زنانویو سبحان اللہ ما علمنا علیہ من سو نیو پوشی منگ پاغ بانی پیس بدئی، پیس جرم بانی، پیس بدئی بانی، پیس ناکاروالی بانی منگ نیو خبر شوی، نیو پوشی پاکی اس قسم بدئی نشتی، اس قسم جرم پکی نشتی. زلیخوان زلیخیم وی قالت امرات العزیز، نوی خزید عزیز علانا حساس الحق، وس پڑاگ شو حق، حق کار شو. خبر سوا خبر داو چی انا راوتو عن نفسی، ما مراود کڑوا، ما غختنا کڑوا، مطالبہ میں کڑوا، داغنا داغ دا نفس بارکی وینہو لمن الصادقین، یقینا آغا خامخادن رشتنونا، آغا بالکل رشتن دے، آغا بالکل صاف دے. چاوتی وی دا سنگا وی تو مخی دی یو سوی وس بل سوی، اغوی دا می دی دا پارا ہوئی ذالک لیعلم انی لما خنو بالغیب، دا دی دا پارا چی پتو لگی آغتا چی ما خیانت ندے کڑے داغا پا وقت نشواری داغا کی. وان اللہ لا یهدی قید الخائنین، یقیناً اللہ نکامیابی چل ولد خیانت گرو. ذالک لیعلم، یوسف علیہ السلام تا پتو لگی چی ما خیانت نہ دے کڑے پاغا پا وقت نشواری داغا کی، آپ جیل کیوں نو ما پاغا سی بیا خبری ندی کڑی. یا ذالک لیعلم، دا دے دا پارا چی پتو لگی عزیزی مصر تا انی لما خنو بالغیب، چی ما خیانت نہ دے کڑے داغا پا وقت نشواری داغا کی. وان اللہ لا یهدی قید الخائن، یقین اللہ نہ کامیابی چل ولد خیانت گرو. ما سے چلول جوڑ کڑو خواہی کہ از کامیاب نشم، و دین علاوہ نور خیانت میں نہ دے کڑے. چاہتے وہی دین دے کڑے تا چی آغال دکی آغا دروازی بندی کڑوی ہو، دا چل دی کڑو، چل دی کڑو. آغا ماو برئو نفسی، زبرات نکم دخبل نفس. آغا زلیخی خبر دا آغا وقت شورو دا. قالت امرات ذالک لیعلم انی لما خنو بالغیب، دانا جی دا یوسف علیہ السلام تے راجے کی، بعضی خلق آغا تا راجے کی، ننا دا یوسف علیہ السلام قول نے، یوسف علیہ السلام قول اشتے ننو، یوسف علیہ السلام لا راغل نہ دے خبرہ دلدگی کی گی دا
کیس حل کولای کیږي خزو زنانو نه تپوس کولای کیږي تاسو خپل لاسونه خپل ګوتې زخمیانې کړې وې دا څه چل شو تاسو د یوسف علیه السلام نه غوښتنه کړوه مراوده یې وکړوه غوښتنه یې وکړه مطالبه یې وکړوه چې د زلیخې څه حاجت ته ضرورت ته نو دا پوره کا د بلې زنانه څه ضرورت ته نو دا پوره کوه خیر دی قلنا حاش لله ناو توی پنای غواړو په الله سره ما علمنا علی من سوء من نه پوښی موږ په باندې اس بدینا نو ورپسې خزد عزیز امرات العزیز خبره کوي وس خبره پډاګه شوا نو خبره دا سی و چې ماته غوښتنه کړوا ما مطالبه کړوا اگر رښتونه ده هغه کې څه عیب پکې نشتی څه درو جنواله پکې نشتی دا خبره وس په دې وخت کې زکه وکړه انی لم اخن ليعلم انی لم اخنه بالغیب چاغه ته پته ولګي چې ما خیانت نه کړې په د غایب والداغه کې وان الله لا يهدي القيد كيد الخائنين او یقینا الله نه کامیابی چلول د خیانتګرو نو چاوته ته خپل ځان صفائی کې تزکیه کې هغه نه او ما وبرئ نفسي خزوي زنانه وي زلیخه وي ما وبرئ نفسي د خپل ځان برات نکوم د خپل ځان پاکی نه بیانوم زکه چې نفس خامخا حکم کوون کې د بدای ماته یو وخت کې دا حکم کړو زه په بدای باندې برانګه اخته کړیو ما نو نفس اماره ده د بدای حکم کوون کې ده ډیر زیات حکم کوون کې ده بدای یو نفس اماره یو نفس مطمئنه ده رست برازی او یو نفس لوامه ده ناغه خپل ځان ملامت کوي نفس لوامه او نفس مطمئنه مطمئن ده په دین باندې شریعت باندې وقال الملكون بادشاہ چې دا خبره واورې دي نو ایتونی به رای ولی آزادی کوي خبر ختم گئے کیسی ختم رائے ولی استخلص ایتونی به رائے ولی ماتا دې ګل راغل نه ده کنه نو ځکه خبرې چې کوم کیږي دا د پردی کیږي دا نور خلک لګیا دي کوي زلیخه لګیا دي خبرې کوي هغه نور خزي لګیا دي خبرې کړلې خپل خبرې وکړي خپل صفائی د یوسف علی السلام مبارک یې پیش کړه وقال ملکون بادشاہی ایتونی به رائے ولی مالا استخلص لنفسی خالص کوم هغه خپل ځان د پاره هغه ځان سره وزیر کوم ځان سره پرسنل سیکریټری کوم فلما کلمه نو کله چراغ نو خبر یو کړی داغه سره قال او توی انک اليوم لدینا مکین امین یقینا ته زمون سره مکین مرتبه والا امانتدار ہے زمون سره یو اوچته مرتبه والے عہدے والے تعالی موږ غټ عہده درکو زمانگا پنیر باندې ته غټ امانتدار سړی قال جعلني على خزائن الارض یوسف علیہ السلام خامخا چې ما ته س عہده راکې نو عہده بیا راکې جعلني وګرځو مال على خزائن الارض په خزانو د زمکه باندې وزیر خزانه میکا انی حفیظ علیم یقینا زم حفاظت کوونکې پوا په دې مسله کې پوهه ما خبردار ما دا دې معاملې کې زما په دې کې تجربه ده مال الله علم را کړل دي او بل حافظ مم حفاظت کون کې امانتدار مم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دارنګ ټکانه ورکړه موږ یوسف علی السلام لپس موږ کې یتبوأ منها حيث یشاء ټکانه نیوا د دې زمکه نا کم دې چې دی غواړي کم دې چې غواړي چرته زین بیا خو چې کله وزیر شو نو کم دې بیا زی حالت کې داغه بیا خاص پروتوکول کیږي خاص هغه لپاره انتظامات کیږي خاص هغه لپاره بیا حالت کې ریسټ هاوسی هغه ته زی او هغه کې بیا کینی پاسی یتبوأ منها حيث یشاء ټکانه حاصلې د زمکه نه کم دې چې د خوخی کم دې ته زی راضی س روک ټوک په پینای سب پابندیاں په پینای
نصیب برحمتنا من نشاء ورسو منگا پر رحمت اللہ چاله چې منگا غواړو ولا نضيع اجر المحسنین نزایا کو اجر منگا د محسنانو ولا اجر الاخرة خیر او خامخا اجر د اخرت غره ده دا کسان د پاره چې ایمان راوړل وکانو یتقون دی تقوا اختیاري یوسف علیہ السلام وزیر خزانه شو زمانہ تیر شو هغه کلونه چې هغه د پروانه کلونه د خپل عادت مطابق د خلکو کرونده کول نه هغه بس د یوسف علیہ السلام په حکم باندې رات لبا هغه بس سٹاک کېدا سمره چې خوړې کېدا خوړې کیږي سمره چې زیاتی د هغه سٹاک کیږي وکاله دغه تیر شو بیا پسې ورپسې وکاله نور راغله د سختۍ نو دغه کلونو کې قحط شروع شو نو قحط چې کله شروع شو وکاله بعد نو پدې کې خلک د یو ځنا بل ځنا راځي راشن د پاره دلته کې سٹاک پروت دی کنه مال پروت دی خلک راځي دلته کې پټي نه غا خلک د تعلیو لګي پټي کی موږ سره سنشته ذخیره اندوزی کوي نه ذخیره اندوزی نشته راځي څوک چې راځي چا ضرورت ته راځي وړي په مناسب قیمت باندې ورکیه مختلفو علاقونه خلق را روان دي یو بده کې ورپسې خبره کوي وجا اخوه یوسف د یوسف علی السلام اورونه هغه باندې ما سر شه ده ناغي مراغله خبره بیا کوي وقال الملك اتوني به بادشاہ ورای ولې ماتا فلما جاء الرسول نکل چراغ هغه استاذ قال ارجع الى ربك وی لارشا واپس لارشا خپل آقا ته دی خپل مالک ته دی بادشاہ پسې واپس لارشا فسالون ته پوښتنه کما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن سو حال د زنانو او چې زخمیان کړي خپل لاسونه ان ربي بكيدهن عليم يقين رب زما په چلول داغي باندې خامخا پوه دی قال ما خطبكن اذ راوتن کله چې غرض راشي مطلب راشي نو بیا ټول حکومت چې ناغه په حرکت کې راشي بادشاہ تپوس کې او استاد سهالو زنانه راوخته هغه نه تپوس کې استاد سهالو ازراوتنا کله چې تاسو مطالبه کوله دا هغه د یوسف علی السلام نه نفسي دا د نفس مبارکي قلنا حاش لله دې ټول وې په یو جواب باندې وې په یو आवाज باندې وې حاش لله پنای واړو په الله سره معلم علی من سو نه پوښی موږ په هغه باندې دیس بدینا قالت امراه العزيز الان حساس الحق نوې خزید عزیز زلیخا هغه وی هغه نه چې تاسو جو تپګی سوي هغه وی الان حساس الحق وس خبر اخکار شو پډاګ شو انا راوتو خبر ادا سوا چې ما داغه مطالبه کړو داغه د نفس مبارکی و انه لمن الصادقین او یقینا او خامخادرشتنونا ذالک لیعلم انی لما خنو بالغیب دا خبر می دې د پاره وکړه چې هغه ته پته ولګي چې ما خیانت نه کړې په وخت د غایب والی داغه کې وان الله لا یهدی الخید کید الخائنین او یقینا الله نه کامیابی چل ول د خیانتګرو وما ابرئ نفسي زبرات نکوم پاکی نه بیانوم د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا النفس خامخا حکم کون کې د بدی الا ما رحم ربي مگر اچ رحمو کی باغ باندې رب زما ان ربي غفور رحيم یقینا رب زما دې بخون کې مهربان کله چې د مخالف طرفنا خبر داسې وشوا بادشاہ وی خا وقال ملک اوتونی بادشاہ وی نورای ولی ماتا استخلص لنفسي خالص ځان د پاره وزیر جوړوم سیکرټری جوړوم د خپل ځان د پاره فلما کلمه نو وقف دې مطلب دا چې لږ وخت پکې تیر شو یوسف علی السلام راغې فلما کلمه نو کله چې بادشاہ سره په خپل خبرې وکړي قال انک اليوم لدینا مکین امین وی یقینا ته نن ورځ زمنګ سره غټه مرتبه والا امانتدار قال جانی علی خزائن الارض دغه سیدا بعضی خبرې راځي داسي کله چې یو سړی بادشاہت تلاړ شي نو دې بغیر د چړې نه ذبح کړی شوی ښه
ولې هغه ځای ته چې سړی ورسي نو دی خو بیا زیاتې نشي کولی دی به هر چا خبره به بیا اوري هر یو سړي ته به غوږ دی دا نه چې خپل غوږ ورته ږدي پردی دی جو پړق به ورکې قارېږي به ډب به ترې وباسي جیل ته اچوه نه دا څومره رعیت دی نو دا ستا د بچو په شانتې دی نو خبره به اورې خبره به انک الیوم لدینا مکین امین بادشاہ ته وایي ته زمونږ امانتدار یې غټې مرتبې والی نو کله داسې یو وخت کې داسې چې نور خلک یي نو بیا خبره داسې چې سړی ځان راکاږي او چې نور نه وي نو بیا ځان مخکې کول پکار دي چې بل پکې امانتدار پکې نشتی ته امانتدار نو ته مخکې شه بیا او چې نور امانتدار شته سانه ښه خلک شته نو پکار دی چې هغه دې مخکې شي هغه دې کار وکړي هغه دې عهده واخلي عهدې نه ځان سړی څومره لرې ساتي یو ښه ده او چې اوس هغه ته پته لګي چې دا ټول چې څومره را روان دي دا غله را روان دي نو بیا پکار دی سړی په خپله باندې مخکې چې دا غلو ته ټیم میلاو نشي وخت میلاو نشي هغو ته موقع میلاو نشي قال اجعلني على خزائن الارض وی وګرځوه ما لره په خزانو د ځمکه باندې انی حفیظ علیم یقینا زیم حفاظت کوونکی پوه وکذلک مکننا لیوسف دارنګه ټیکانه ورکړه موږ یوسف علیه السلام لپس ماګي وی تبوؤ من حیث یشاء چې ټیکانه حاصلې د دې ځمکې نه کم ځای چې غواړي نصیب برحمتنا من نشاء ورسو موږ پر رحمت سره چاله چې غواړو ولا نزیو اجر المحسنین نزاکو اجر المحسنانو ولا اجر الاخرته خیر او خامخا اجر د آخرت غوره دی دا کسان لپاره چې ایمان راوړي وکانو یتقون او دې تقوا اختیاري الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق